کاف حرف جر لري کړی شو او قانون دی چې حرف جر ته لري کې نو بیا مجرور منصوب ګرځي لہذا منصوب شو الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. البته تشبیه کی عنوان بدل کو عادا سے ونوے چې الحمد لله رب العالمین حمد الحامدین، بلکہ عنوان بدل کو دا حمد الحامدین پر زیبان حمد الشاکرین وی. یو تفنن دے، عبارات بدلول را بدلول او طرزون بدلول دا په کلام کې خوان پیدا کول وی. معانیو کې او تاسو وی دا تنشید دے، ستا چې کوم دے ذهن تازش او چې په یو انداز رواني سړی ستړی شي. دویمه دا ده چې په دې کې تعمیم دی. حمد تاسو وایي د الله هغه صفت ته وایي چې په ژبه وي، د هغې دپاره زبان لازمي دی چې په زبان باندې حمد وي. په خلاف د شکر نه شکر دپاره زبان لازمي نه دی. تعظیم المنعم، د منعم تعظیم دی عامه ده، کدا لسانن وي او کدا جنانن وي. نو د دې تعمیم دپاره عنوان بدل کو نو حمد الشاکرین. والصلاة والسلام د حمد نه بعد د صلات ذکر کوي. مشهور د دپاره دو وجې وي، نقلا هم او عقلا هم. نقلا وجه ذکر کوي شي الله امر کوي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا، نو دې په عمل کې یو فرمایي والصلات. عقلی وجه هم وي، مخکې چې د کوم کتاب لیکي نو څه خبرې داسې وي چې هغه اختیاري وي او څه خبرې داسې وي چې هغه غیر اختیاري وي. کتاب لیکل قلم او کاغذ او دا لیکل خو څه اختیار دی، لیکن بیا دا کتاب قبولیت او د نه چاته نفع رسېدل دا د انسان اختیار کې نه وي. همداسې تاسو علم کوئ، اوس خو ته طالب یې، علم بکې مدرسې ته تللو کتاب ویلو علم حاصلول ستا اختیاري خبرې دي. خو وروسته یو ژوند را روان دی چې هلته ګوره بیا بې اختیاره بعضې انسانان الله پاک هغه لرې کي ته د دې اهل نه یې، او ځینې انسانانو ته الله توفیق نصیبه کړي د خدماتو، ډېر کمزوري طالبان وي، الله ته قبول وي، ډېر لوی خدمتونه ترې واغستی شي. او ډېر داسې قابل طالبان هم وي، یا د تکبر د وجنا یا د سبل وجنا الله پاک هغه مردود کی، هغه ځان ته ډېر لوی تمه یې زه به دا کوم زه به دا کوم، خو چې فارغ شي هېڅ سم نه شي. هغه ته وایي ځه ته سګرټ خرڅوه، چا ته وایي ته دا خوشبویانې خرڅوه، چا ته وایي ته بل کار کوه، علم نه لرې کي نو قبولیت د بل ځای نه وي. همداسې کتاب دی، کتاب خو دې ولیکو، خو بعضې کتابونه داسې وي چې هغه د خیر ذریعه خلکو ته ترېنه خیر ورسېږي، او څه داسې وي چې په ځای د دې باندې دا کتاب وکتی شي چاته خیر ملو شي، خلک چې ګوري صرف اعتراض دپاره ګوري، ستا غلطي پکې ساري، کوم ځای کې غلطي کړې ده، مقصود فایده نه وي، مقصود په باندې اعتراض وي. نو دا کتاب خیر ته رسېدل د الله په احسان به کېږي. د الله احسان د پیغمبر علیه السلام واسطه صلات او درود پیش کړه چې الله ستا کتاب قبول کړي. نبی فرمایل والصلاة والسلام علی خیر البریه. بری دا فاعل وزن دی، معنا دا مخلوق سره، دا په مخلوق کې د ټولو نه بهتر انسان، مخلوق کې بهتر انسان څوک دی؟ محمد، چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو خیر البریه ته مبدل منه ویلی شو، محمد نه بدل دی. و آله او په آل د باندې الطیبین الطاهرین تاکید باندې ویلی شي، هغه خلق آل چې هغه طیب دی او طاهر دی. تاسیس باندې هم ویلی شي، آل د پیغمبر علیه السلام الطیبین باطنا الطاهرین ظاهرا. باطن پاک دی، عقیده دا، اخلاق دی، باطن چې کوم دی حسد کینه بغض دا پکې نشته، او ظاهر پاک دی الطاهرین من الدنس، خیری میری پکې نشته، ظاهر پاک دی.
بیا د آل سره چې کله دا صفتونه کتابونو والا ذکر کوي دا استحقاق ته اشاره کوي. معنا داوی که دومره ټکې ویلې وی چې علی خیر البریه محمد و آله نو بس کافی ده. صلوات دی په نبی علیہ السلام او دارنګ په آل باندې دا کافی و. خدا روستو چې صفات ور سره ذکر کوي الطیبین الطاهرین او څوک به ذکر کوي المنتخبین او څوک ذکر کوي المنتجبین او څوک بل صفت ذکر کوي دا استحقاق ته اشاره کوي. معنا دا آل د پیغمبر داسې دی چې په دوی کې داسې صفتونه دي چې دغه صفاتو د وجې نه په خپله مستحق دي. یو انسان ته مرتبه او څه میلاویږي کله د بل په توفیل میلاویږي. یره چې د پلاري زوی دی نو په دې نوکارۍ کې واخله دا د مولوي صاحب بچی دی سابق صاحب دی جو امام یې کوي دته د بل په توفیل سیز میلاو شو او انسان داسې وي هغه ته سیز میلاویږي په خپل استحقاق باندې جی عالم دی که سابق دی او که په خپل عالم دی نو دارنګې دوی استحقاق ته اشاره نو پکې رستو صفات ذکر کیږي طیبین الطاهرین. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي تاسو زده کوئ علم فرائض یعنی علم میراث او علموها الناس خلق ته ورخای فانها بشک دغه علم فرائض نصف العلم دا نیم علم دی. حدیث مبارکه ذکر کو یو تیمنن د کتاب اوله کې حدیث ذکر کوي د برکت د پاره چې کتاب برکتی شي نو تیمنن آغاز د کتاب په حدیث باندې وک. دویم دا تشویق د طالبانو ته کتاب خو کولو کو خدا ورکوټه سیز نه دی ښا تمام علوم چې راواخلی یو طرف ته کې او دا بل طرف ته کې دې کې تا ته ما نیم علم جمع کړی دی نو تشویق د طالبانو د پاره چې دا ګوره نیم علم دی. او درې مدا د چې دې سره براعت الاستهلال حاصل شي. په خطبو کې دا ټکي ذکر کول چې روستو مقصد ته اشاره وشي نو تا ته د حدیث نه معلومه شو چې مخکې کتاب دا ګوره علم میراث کې دی نو تعلم الفرائض تاسو زده کوئ چې کوم دی فرائض. فرائض د فریضه جمع ده د فریضي فرض چې کوم دی مختلفې معنی سره راتلی شي اندازې ته هم ویلی شي کټ کولو ته هم ویلی شي او سیز د بل نه کټ کې. اصطلاح چې کوم دی د شریعت کې علم باصول من فقه وحساب. علم میراث او علم فرائض هغه علم دی په قوانینو باندې دا د فقه نه او حساب پکې پکاريږي. حساب او فقه دا پکې پکاريږي د دې نه راوته سیز دی هم به حسابونه کې هم به د هر یو چې کوم د فقه په استمداد باندې دا علم حاصله صد پر تعرف حق كل من ترک د ارواحد د ورثو حق د ترکې نه معلوم شي. موضوع د علم هغه ترکات وي. ترکات معنی متروکات چې کوم سیز د پریخه د موږ به دا غي نه بحث کوو چې کوم سیز د پریخه د پلار په کې سړي او د زوی په کې سړي او د مور په کې سړي او غرض د علم نه ایصال ذی حق له هر ذی حق خپل حق ته رسول د هر انسان خپل حق ورکول د علم فرائض وی تعلم الفرائض وعلمها الناس خلق تخای فانها نصف العلم دا نیم علم دی علم ته نیم علم ویل شوی دی. ولی نه بازي فرمای پیغمبر ویلی دی خدا حدیث ته متشابهات نه دی رجیم ته پته نشته بس پیغمبر وی نیم علم دی ونه چې نیم علم دی متشابهات دي. انور فرمای نه دا د محکماتو نه دی خنو څنګه ته نیم علم ویل شوی دی نو مختلف وجې ذکر کوي. څوک دې ته ګوري دا نیم علم دی په اعتبار د مشقت سره جی د دې علم حصول وای دا چې کوم دی ګران دی نو دا نور علوم یو طرف ته او دا بل طرف ته مشقت یې زیات دی. څوک ذکر کوي جی جزئیات سره د دې علم دونه مسائل دي کدا ته د خواره کې یو طرف ته او دا نور علوم د بل طرف ته خواره کې دا به نیم په نیم دغه برابر شي جزئیات سره. او څوک ذکر کوي په دې بنیاد چې ملکیت چې په دوه قسمه ده. انسان چې ملکیت تسیز راځي یو ملکیت اختیاری وي هبدا شرادا بل سیز ده په خپل اختیار باندې کته اخلي طالب راضی ملکیت
او دوی ملکیت اضطراری دی. دا نور چې څومره ملکیتونه دي دا اختیاري وي، خوښه دي د علي او کنالي. او علم میراث کې چې پلار دې مړ شو خود به خود بچی مالک دی، دا ملکیت اضطراری دی. بس دغه دوه شقه دي، ملکیت اختیاري او اضطراری. یا څوک داسې ذکر کوي چې تمام علوم راوالی یا د ژوند سره تعلق یا د مرګ سره، د نورو د ژوند سره تعلق دی، د مرګ سره، بس دوه حالت دي، یا ژوند دی یا مرګ دی. نو فإنها نصف العلم، دا نیم علم دی. قال علماؤنا رحمهم الله، دې فرمای زمون علما حضرات فرمای الله دې په رحم وکي. معلومه ده چې د حنفي عالم دی، نو چې ار کله په خپل د حنفي عالم دی، نو علماؤنا نه مراد احناف علما دي. د احناف علماو کې عامه ده، که مسله د احناف په منځ کې متفق وي نو قال علماؤنا او تشامل دي. او که مسله اختلافي وي، صاحبین یو شانتي خبره کوي، امام سے بل شانتي خبره کوي، یا یو شانتي خبره کوي، بل بیا زمون قال علماؤنا او تشامل دي، ځکه زمون د علما دي. کاغه د امام ابو حنیفه قول دی، او کده امام محمد دی، او کده ابو یوسف دی، او کده زوفر دی. وقال علماؤنا کې دا غټ داخل دي، که مسله متفقه ده نو او که مختلفه ده نو خو قال علماؤنا دی، مراتنا علما د احناف دي. دی خوی زمون علما وی د احناف ده. خدا داسې کتاب دی کنه چې تخمینا بل چې کوم دی لم یصنف فی الباب غیره، بل کتاب په دې فن کې دې په شان بل نشته. یوازې احناف دا کتاب نه بلکې دا نور دې ته محتاج دي. د داسې اصول ذکر کړي دي، که څوک یې مني او کې نه مني، خو دا به یو ځلې وایي، دا به یو ځلې وایي چې کوم دی، نو بیا به په میراثو مخ کې چلېږي. دا اصول چې کوم د ذکر کړي دي، نو دا نور حضرات که ار یو دي بغیر د دې نه نشي شل کولی. نو به هر کیف اگر چې دا حنفي عالم دی، طرز د احنافو دی، خو نورو ته محتاج دي. پخوا زمانه کې یو ځای کې میلمه وم، ډېر مخکې و، 5-6 کاله وړاندې قصه ده. نور علما هم میلمانه وو، یو مولوي صاحب کوربه، یو بل عالم، هغه تعارف کوو، دا د بلوچستان مولوي صاحب دی، ډېر ښه عالم دی، نو مولوي صحیح ده، ډېر ښه خبر ده. هلته مدرس دی او سراجیم درس کې، پلانې کتاب درس کې، پلانې کې داسې څه کتابونه وي دا درس کوي. بیا پکې وی چې کوم دی لکه ګوره وایي د مقلد ګوره تقلید نه مني، ښه وابي دی، خو هغه غلی وغږې نه کوو. ما دې په ټیک ده چې کوم دی دا چاته مونږ کافر نه وایي، مسلمانان دي چې هر څه شي. بیا وروسته خبرې چې شروع شي، نو ما ورته لکه ستا تعارف مولوي صاحب دا کوو چې د تقلید نه کوي، مجتهدین حضرات نه مني. یو تعارف یې درلود. دویم تعارف یې دا وکړو چې ته پلانې کتاب درس کوې، سراجي پکې هم درس کوې. نو دا سراجي خو دا د مذهبي سړي کتاب دی، نو بیا تاسو دا څه لا وایي، خو ستاسو چې کوم غیر مذهبه کتاب یې هغه پکې وکړئ ځان له کنه. هغه له شغه کې نه کړو، مال دا به تزویم تاسو سره شته نه، ښه تاسو سره نشته، نه څه شل کولی، تاسو سره نه داسې کتاب شته چې تاسو خپل څیز حل کړئ. نو بیا موږ پسې را منډې وي. نو عجیبه دا ده چې یو څیز عملي منئ، خو هسې په خولې کې خبره کوي نه یې منو که نه، عملي بیا منئ. همداسې چې کوم دی محمد امین اوکاړوي صاحب یو کس سره دغسې مناظره وه چې کوم دی، نو هغه پلانکي ټایم کې به خبره کوي، هغه دا څه خیل و چې دی به ګنې راشي ډایرکټ پسې ورغی. بعضې کسان کافي تیز وي، هغه ته چا وویل ډېر غټ پیر صاحب او داسې ډېر لوی ځان ته حسوي، محمد امین خو ماسټر صاحب راغلی، اوس هغه ځان خلاصو، هغه ورته یو څو پاڼې دومره لیکل کړي، داسې وکړه چې ما سره مناظره کې هو دا شی واخله، دا مخکې مطالعه کړه، دا زما قواعد او اصول دي، که په دې اصولو برابر مناظره را سره کې نه بیا ټیک ده، او که نه دا مخکې وګوره بیا به مناظره کوو. محمد امین صاحب ته راواغسته، دسخط یې کړه، جی ما ته منظور دي. ته وایي چې زه قرآن حدیث منم، خو معلومیږي د اصول به د قرآن حدیث برابري که نه. ته وایي چې د قرآن حدیث منم، د اصول به د هغې برابري، نو چې برابري زم قرآن حدیث منم، ما ته منظور دي، ما ته منظور دي. حاجي مخکې خبره لار بنده شوه، حاجي مخکې خبره شروع شوه،
دا یو حدیث وی هغه وته دا حدیث ضعیف دی چا ویلی چې ضعیف دی جی دا پلانی کس ویلی دی دا خو زهبي ویلی پلان کې ځکه خدای راته وایي چې دا زهبي قران دی که حدیث دی ته خو وایي چې زه قران منم حدیث منم بل څه منم نه دلته دی خبره وکړه چې دا ضعیف دی ما ته وی چاوت ویلی ته وی چې زهبي ویلی دی زهبي قران دی که حدیث دی دونه خو اخو ته بل شی بنی نه خجی زدام پرې دا دا راته وایي چې دا زهبي مقلد دی او کنه دی جی دا خو مقلد دی ته په داسې کتاب حواله ورکا چې هغه مقلد نه بیا هم د سره منم خیر د سړی دی ویلی خو چې مقلد نه نه هغه ورته اوس په دې کې زه کم ځای نه حواله پیش کړم داسې موده تېره شوې نه دی چې هغه د مقلد نه او داسې کتاب دی لیکلی شته نه نو کال کې راله خبر نو ورته عجیبه ده چې تاسو کې داسې سړی هم نشته او ته دې بیا لګېږي اډزې کې چې پلان کې ضعیف دی او پلان کې ضعیف دی کم ځای نه ضعیف شه ته ځان مې ضعیف دی خدي نو اسې هغه خبره مو دا کوله چې قال علماؤنا د چې کتاب په کم انداز لیکلی دی په کم اصول لیکلی دی دا ډېر جامع اصول باندې دی نو یوازې احناف نه دا غون ورته محتاج دي تتعلق بتارکة المیت د فرمای متعلق کېږي د ترکې د مړی پسې حقوق اربعه سلور حقوق مرتبه په ترتیب سره سړی چې مړ شي سلور حقوق د هغې سره متعلق شو په ترتیب یو برازي بل برازي بل داسې نمبر وار دا نه چې ګینې ته دویم را مخکې کې څلورم تې را مخکې کې نه حقوق هم څلور دي همدغه ترتیب هم دي حاصل دا دی چې یو سړی مړ شي وبه د ده څه مال پاتې دی که نه که دا سړی مړ شو هېڅ هم نشته څه مال یې نشته نو د دې سړي نورو سره زموږ څه کار دی خو خښوو خو بیا ځکه انسان دی مسلمان دی د تجهیز تکفین د ده واجب دی په هغه چا باندې چې دی جمدی و په چا یې نفقه لازم وه یو سړی خوارپړه غریب دی دی به سوالونه نه کوي په اسلام کې نو پلار به دي نیکه به دي تره به دي ستا ډوډۍ به درکوي خو سوال به نه کوي چې دی جمدی و په چا چې نفقه لازمي وه اوس چې مړ شو هغه سړی به له کفن او دفن هم کوي او ښه دی دویم صورت یره چې داسې رشته داري نشته یا شته خو هغه ځان له چې کوم دی هېڅ هم نشته چې دله کفن ورکړي دویم نمبر بیا به بیت المال ته ځو دا مسلمان دی بیت المال نه به دونه مال رالو چې د تجهیز تکفین کې وکړو او دفن یې کړو بیت المال کې هم دغه مسلمانانو حصه یې یره چې بیت المال هم نشته یا شته خو هلته پیسه هم نشته دله په څه کفن ورکړو دریم نمبر دا چې کوم حاضر مسلمانان دي په دوی لازم دي چې اوس دله کفن ورکړي او دفن یې کړي که وشوه خو خبره پوره شوله که نه داسې وي چې د حاضر مسلمانان هم داسې دي چې هغه ځاله د پولې پړق ته ناست دي هېڅ هم نشته نو څلورم نمبر بیا به وله سوال وکړو بیا به وله سوال وکړو یاره چې دونه پیسې راکړئ چې دله صرف کفن یې ضروري ورکړو کفن یې ضروري صرف یو څادر دی بس یو څادر به وله والې کنده به وله وکنې دفن به کې بس دا څلور شقه هغه صورت کې دي چې سړی مړ شي هېڅ هم نشته د دغې زموږ د دې بحث سره کار نشته دا مې ستا د تطمیم دپاره خبره کوله دلته چې زموږ کم غرض دی چې سړی مړ شو او مال یې پاتې شو زموږ غرض دې سره دی چې هر کله سړی مړ شي ښځه مړه شي مال یې پاتې شي نو ترتیبوار به څلور حقوق راځي اول به د هغه تدفین کوو د دې مرګ نه واله خاورو پورې پټولو پورې چې څومره خرچه راځي بیا به دویم نمبر قرضونه دریم نمبر وصایا څلورم نمبر وراثت دا هغه حقوق دي نو دې فرمایي تتعلق متعلق کېږي بتارکة المیت د متروکې د مړي پوسې چې کم سړی مړ شو د هغه متروکه پاتې شي د دې سره به یو دوه قیده ذکر کې یو دوه اعتراضونه به پیدا کړو نو داسې وایي تارکة المیت من حیث انه ترکتون ترکې د مړي سره تعلق وي من حیث انه ترکتون چې دا ترکه یي دا قید ولې ذکر کو نو وجه ولا دا سړی لګېدلی دی د بل نه خر سوالي راوستی دی خپل ډیران پې وړي خر خو ده په کور کې ولاړ دی او دا سړی مړ شو
زوی را پاسېده دا خو زما د پلار خر و اوس دا زما وراثت دی نو دا هغه وراثت دی دا ترکه ده نه اله به خر ستا کېږي من حیث انه ترکتون چې دا خو ترکه شي د پلار سره دی خو خر د بل چا دی پوه شوې په خبره چې ترکه کېنه بیا به حقوق متعلق کېږي جی دا کتابو ما پتا خرڅ کړ پیسې د سره شتې نه یاره مولي صاحب مازدیګر بدله پیسې راوړم ټیک په دې منځ کې زه وفات شوم ته را منډې وې کتاب خو زما دی نو کتاب ستا دی ستا خو دی خو هله چې تا خو پیسې را کړي وې دا څه ستا خو نه دی چې ته مړ شې ستا بچی راځي چې دا زما د پلار میراث دی مال راکړه نه دا به هله ستا د پلار میراث و چې من حیث انه ترکتون چې پلار دې پیسې را کړي وې بیا به د پلار ملکیت و تا ته به ترکه پاتې کېدله چې پلار دې پیسې نه دي را کړي نو کم ځای کې ترکه شي د چا نه د سیس سوادي راوستی دی د چا نه د رهن راوستی دی اعارتن دې راوستی اجارتن دې راوستی او سړی مړ شي دا ترکه نه ده دا حقوق به الله جاری کېږي نو ځکه متوی چې ترکه صورتن خدا خو حقیقت کې نه ده من حیث انه ترکتون دویم قید به ورسره ولګي متعلق کېږي د ترکې د مړي سره دا ترکه حقیقتا او حکما دا ترکه حقیقتا یو کدا حکما وي دا ځکه وایي چې بل اعتراض په دې باندې دفع هغه دا چې دا سړی چا مړ دا سړی چا مړ کو او د هغه قاتل نه مونږ دیت او پیسې واغستې هغه نه مو 1 لک روپیا به توري مثال واغستې نو دا چې مړ کېده په هغه وخت کې 1 لک روپیا نه وي دا خو روپیا نه وي روپیا خو مونږ کال پس واغستلې او سره د دې نه چې دا حقوق پکې چلیږي او سره د دې نه چې حقوق چلیږي او دا خو ترکه نه و ځکه هغه وخت کې خو پیسې هم نه و جوړه خو من کال او 15 کال وروسته وکړه پیسې خو وروسته راغلې کله چې دې مړ کېده په هغه وخت کې پیسې هم نه نو موږ سره قید ذکر کو د ترکې سره به تعلق هو چې ترکه څنګه حقیقتا او حکما چې مړ شو مال دې پاتې دی دا حقیقتا ترکه ده او چې دا ستا دیت موږ کوم اخلو دغه حقوق پکې جاری کیږي خدا حکما ترکه ده 15 کال وروسته مو واغستې خدا داسې دی لکه دا تا د مرګ په وخت کې پریخي دي دا حکما ترکه ده نو ترکه من حيث انه ترکه او ترکه حقیقتا او حکما حقوق 4 سلور حقوق بداغه سره متعلق وي مرتب الاول اول حق دار چې يبدا بتکفینه وتجهيزه شروع بکولې شي داغه په کفن او داغه په تجهیز د اول نه په خپل يبدا ټکه معلومیږي دا روسته چې پس يبدأو ذکر کوي دا تاکید ته اشاره ده چې خامخا بګوره دا حق مقدم الاول بیا ته فرمای يبدأو خامخا بدا حق مقدم وجد تقدیم ثابت ده نقلا عقلا نقل حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه احد کې شهید شو یو صادرګي پاتې شو په سر باندې به ولا واچو خپې بخکاره کېده په خپو به واچو سر به ښکاره کېدو پیغمبر علیه السلام په سر یو تواچوي په دې خپې وته سرګړې واچوي اوس دا صاحب وفات شو یو صادر پاتې شوی دی ترکه دغه یو صادر پیغمبر علیه السلام دغه کفن تور کړی دی د نورو سيزونو کې نه دی حساب کړی پته لګي کفن مخ کې د غونډه عقلی مسلم د قصيوي ژوند کې یو سړی دی چې پاغي باندې کده چا څومره قرضونه وي خپل اصولي ته کوي شي خو د بدن کپڑے ته نشي غستله په ژوند کې د بدن کپڑے په ارسه مخ کې دي کبتا باندې څومره قرضونه خوستانه کمیس پرتګ نشي استله دا ستاسو د بدن کپڑے دي دا په ارسه مخ کې دي نه چې په ژوند کې دا کپڑے مخ کې وي د ژوند نه پس مرګ کې د ارسه نه مخ کې دي کپن هم دغه کپڑے دي لہذا اول به د چې کم دی تکفین وي دوه ټکي د ذکر کړه یو کفن کفن فقه کې تاسو پیژنئ تجهیز دی ته وایي چې سړی مړ شي د دې نه چې واره په خاورو کې پټول کاغه د چې کم دی غسل دی کده د وړل دی کده لزه کنستل دی کده د چې کم دی جنازې چې ار شی په سکیږي خدا به اخلي او چې په دې خاورو کې نه باسي دغه د تجهیز وایي د چې د مرګ نه والی او خورو کې پټولو پورې د تجهیز و دا کفن پکې په دې کې داخل دی
دا کفن چې پکې ذکر کوي دا صرف اهتمام دپاره، نور تجهیز ته کې د غونډو ته شامل دی. نو اول به دا کفن بیا دغه تیاری چې په دې خاورو کې پټ شي، من غیر تبذیر ولا تقتیر. په دې کفن کې به نه زیتی کې او نه به کمی کې. د سره قید ذکر کا جو خبره به آسانه شي. من غیر تبذیر ولا تقتیر کما وکیفا. کما وکیفا د سړي دپاره 3 کپړې وي، د ښځې دپاره 15 کپړې. د احنافو مسلک دی. نو تبذیر به نه کې چې سړي دپاره د 3 په ځای 4 او 15 ورکې، ښځې دپاره 15 کپړې د کفن دي 6 او 9 ورکې. دا تبذیر زیتی دی، داسې به نه کې. کمی به نه کې. کم لحاظ باندې د سړي کپړې کفن 3 2 به نه ورکې، د ښځې کفن 15 4 3 به نه ورکې. دا کمن تقدیر دی. کمن کیفن، کم لحاظ باندې کیف لحاظ باندې. په ژوند کې چې د انسان څنګه کپړې اچولې اقا شان کپړونه به ولا کفن ورکې. دا کیف دی. اوس د په ژوند کې اچو به تورې مثال ګز اغسته په 100 روپۍ د پاکستان، چې مړ شو نو ته ولا کفن اخلي په 200 باندې. دا تبذیر دی. په ژوند کې دغه شی چلے او مقه به ولا اخلي. تقدیر به نه کې. په ژوند کې د کپړې اچولې د 100 روپۍ ګز، اوس چې مړ شو ته ولا کپړه اخلي د کفن په 50 روپۍ ګز. دا تقدیر دی. کیف. فقها فرمایي انسان 3 قسمه کپړې استعمالوي. عام استعمال، د ملګرو سره استعمال، د اخترو استعمال. دا د هغه وخت کیسې به تخمینا اوس دا جزئیات دی وخت کې نه چلیږي. عام استعمال په کور کې به خلکو ډېره کمزوري کپړه استعمالوله. ملګرو دوستانو سره چېرته بازار وغیرې هیته ځي درمیانه کپړه به استعمالوله. اخترو دپاره به لږ شانتې ښه کپړه کوله. نو دا عام چې د امزولو سره استعمالیږي درمیانه کپړه دا به وله کوي. زمونږ په عرف کې تقریبا دا نه چلیږي، ځکه موږ یو شانې کپړې کوو، نو اخترلی هم کوو، داسې هم کوو، دغه شیز وینو. نو زمونږ په عرف کې دا چلیږي په کیف کې چې هر سړی خپل ځان ته ګوري او ستن جوړه دی څنګه کوي. نو ځینې داسې وي چې هغه ځان په زرګونو باندې جوړې اخلي، ځینې به ډېر کمزوري، ځینې درمیانه. عام چې مثال دا موږ کبې کپړې کوو دغه زمونږ کپړې نو دقه به مړي لکې. موجوده چې راشو په دوی کې خو تبذیر او تقدیر کمن نه خو کیفنی. دا موجوده خلک د مړو ته چې کفن ورکوي نه هغه سپینه شانتې راټۍ ولا اغستي اق ولا ورکوي. دا تقدیر دی کیفن. دا تقدیر دی کیفن. دغه سړی چې جمدی و د دې نه خو کپړې نه کولې، چې مړ شو نو ولې ولا وسکې. نو دا د خلکو یو رواج دی غلط دی. څنګه چې په ژوند کې د کمې ټوټې نه د کپړې کولې اق ټوټې نه به کفن هم ورکې. ثم تقضى ديونه، بیا به د هغه نه د هغه دیون پوره کوي شي. من جمیع ما بقیه من ماله، تمام چې د هغه څومره مال باقي دی بیا به ترېنه قرضونه ورکوي شي. د خلکو چې کوم حقوق العباد دي مطالبه وي د جانبه د بندګانو نه، داسې دیون دا په 2م نمبر کې دي چې بنده ترېنه خپل څیز غواړي، دا په 2م نمبر کې دي. دا به پوره کوو د ټولو نه. که بالفرض دا ټول مال په قرض کې خلاصیږي، جو خلاصیږي دي کنه، خو قرضدار ته ورکو. نو که چېرې مال داسې و چې هغه ډېرو او تمام قرضداري پې خلاصیږي، نو چې څومره قرضداري د غونډو له به ورکې. خو که دا مال کم دی او قرضونه پې زیات دي، نو بیا تاسو فقه کې وایي دا قرضونه په 3 تقسیموي. دی نو صحت د ټیک ټاکو د چا نه چې کم دی قرضونه کړي دي، چا نه غوا اغوستی، چا نه پیسې اغوستي، چا نه پټې اغوستی دی. 2م دین المرض سببه معلومون، مرض کې قرضونه کړي خو د هغې سبب معلوم دی. یاره چې د فلان کې میډیکل سټور والا پیسې دي ولې دوایي ترې راوړې وه که نه، مرض وي دوکاندار وړې ترې راوړي که نه. 3م نمبر دین د مرض لا يعلم سببه، سبب معلوم نه دی. دی مریض دی، د فلان کې را باندې ونه پیسې دي، خو دې خوا څه وجه د څه شي پیسې دي چې موږ ته پته نشته. نو که دا پیسې کمې وي هغه دین به ترې خلاصوو، چې کم د صحت و هغه به ترې خلاصوو چې د مرض دی او سبب معلوم دی، دا به مقدم وي. که پیسې پاتې شوې دی بل ته ورکوو، پاتې نه شوې
تا وجه نه ده معلومه. خو بهر کې دا هغه دیون دي چې کم مطالبه د بندګانو د خوانه‌ای دا به دویم نمبر ده. یو هغه دیون دي چې په د زکات پاتې شوی دی، په د حج پاتې دی، دارنګې په روجي پاتې دي، منځونه پاتې، دا په دی ورکول، دا په دویم کې نه، دا په دریم کې دي، دا به دریم ته راواړی. ثم تقضى ديونهم من جميع ما بقي من ماله. بیا دریم ثم تنفذ وصاياه. هلته مطالبه د بندګانو د خوانوا، او دلته دریم نمبر بیا به دغه وصیتونه نافذ کیږي. خو من ثلث ما بقیه، د ثلث هغه چې باقی او بعد الدین، دین دی پوره کو، دا غې نه بعد چې کمال پاتې شو په دې کې بس تا وصیت نافذ کو. عامره چې تا وصیت د ارسیس کړی دی، وصیت دې کړی دی چې په ما منځونه دي، په ما روجي دي، په ما حج دی، په ما پلان کې سیز دی، دا ستا وصیتونه دي. نو بیا دا چې پوره کول به فقه کې وایي دوه خبرې ولا شرط وي. سړی مړ شو، منځونه روجي وغیره په پاتې دي، دوه خبرې ولا شرط دي. یو وصیت وکړي، دویم مال یې پرېښی دی، چې وصیت یې کړی دی، مال یې پرېښی دی، اوس ورثو باندې د هغې پوره کول لازمي دي. او که دا دواړه شرطونه نه وي، یا پکې یو نه وي، مال خو یې پرېښی دی خو وصیت یې نه دی کړی، یا یې وصیت کړی خو مال نشته، ورثو باندې بیا لزوم نشته. که کوي د بابا منځونه پیدیه ورکوي، د روجو پیدیه ورکوي، حج ولا کوي بدل، جایز ده، دا تبرعات دي خو لزوم نشته. لہذا که د وصیت کړی چې منځونه مې د پلان کې مې دی، نو بیا دا وصایا د هغه نافذ دي وصایا د هغه نافذ دي، خو ثلث پورې سره بس، د ثلث نه اخوا بیا نه چلیږي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ان الله تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر اعمارکم. الله په تاسو خیرات کړی دی، ثلث د مال تعالی په د اخري عمر کې بیا هم درکو. په کار خو دا و چې تعالی په د اخره کې هېڅ هم نه درکولی، په ژوند کې دې ولې نه کول، خو بیا هم د سره احسان وکړو. د اخري عمر کې دریمه حصه په تا احسان وشو، که ته خیرات کې نو کولی شي. بیا دغه دریمې حصې نه چې زیات منه دی، دا اله منه دی چې ورثه نه مني. که د وصیت کړی په کل مال باندې، په 2 حصو د مال باندې، په نیم مال باندې، او ورثه وي ټیک ده، جو ټیک ده. خو که ورثه وي چې نه منو، بیا به دا راکوز کې ثلث ده. خو که ورثه ورسره مني چې ستا څه وصیت دی غون ټیک دی، خو چې هغوی نه مني بیا به دې راکوزی ثلث ده. ثلث په ثلث کې به دې وصیت نافذ وي. نبی کریم علیه السلام حضرت سعد ته فرمایلی دي الثلث کثیر، ثلث ډیر شی دی، الثلث خیر، په دې کې خیر دی. نو دریم نمبر به ته منګه د دې باقی مال نه ثلث دا په وصیتونو کې ورکو. ما بقیه بعد الدین، څلورم نمبر ثم یقسم الباقی، بیا به دا باقی څلورم چې پاتې شو دا به تقسیم کو بین ورثته، د ورثو په منځ کې. دا طریقه ده. زمون خلک څه کوي چې بابا مړ شي نو چې کوم دی بچي زامن صرف د غونډ مال نه غږ ته وکړي، دا نورې قصې نه ګوري چې قرضونه پېشتې که نشته، وصیت یې کړی که نه دی کړی، هغه لور هم پکې لا پرېږدي، دی ډایرکټ څلورم ته ځي که نو، دا درې تېنه مخکې پرېږدي. او که دا تکوین تجهیز هغه هم څه سرسري غونتې وکړي چې کوم دی اپسې مالګې راوړي، یا ورپسې چې کوم دی څوک صابونونه تقسیموي. ښه جي یقسم الباقي بین ورثته بالکتاب، کوم چې قرآن کې راغلي دي، قرآن کې راغلي دي چې کوم دی ورثه هغو له به خپلې حصې ورکړي. او دارنګې وسنه حدیث کې چې کوم راغلي دي اطعم الجدات السدس، نبی کریم علیه السلام وایي نیاګانو ته سدس ورکوي، حدیث باندې ثابت دی، قرآن کې خو نشته. و اجماع الامه، اجماع د امت باندې ثابت وي. ابن الابن قائم مقام د ابن دی، اجماع ده په دې باندې. بنت الابن قائم مقام د بنتی ده، اجماع ده د امت په دې باندې. دارنګې چې کوم دی جد دپاره سدس دی، اجماع د صحابو ده. نو چې کوم قرآن کې راغلي دي، حدیث کې راغلي دي، اجماع کې راغلي دي، نو دوی له به ورکړي. بیا ترتیب مخکې ذکر کېږي، کم چې مثال ذوی الفروض دی او بیا عصبات وغیره دي په هغو تقسیم کېږي. صلی الله علیه